بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر مختصر القدوری 38 صفحه نمبر 40. کتاب الصلاة مسافر ولا مسلی چلیدی مخت مصنف رحمت الله علیه بینی و اذا دخل العسكر کله چې فوج لشکر ناوزی فی ارض الحرب دی دښمن ولا کافر علاقې زمکی ته فنوو الاقامه 15 یوما الته کې دنیا ته کو چې مونږ 15 ورځې به اقامت کوو. مسله ده چې لم یتیم الصلاه دو به مونځ نه پوره کوي ناقص به کې داسې نشل چې موږ هم اقامت نیت کړی ځکه هلته کې اقامت نه کېږي. اخه ارض الحرب ده، ارض العدو ده، د دښمن علاقه ده، د دو خپله علاقه خو نه ده. مخکې وایي اذا دخل المسافر فی صلاة المقیم، که یو مسافر سره د مقیم پسې مونځ کولو مع بقاء الوقت وقت خپل د بقي ده اتم الصلاة دا به مقیم امام سره مونځ پوره کوي د دوه بدي دپاره نفل وګرځي. وإن دخل معه في فائتة کبه سره په پاتې منځ کې نه وتو قضا منځ کې نه بیا داسې صورت کې مسله ده چې لم تجز صلاته خلفه دی ولا لمونځ هغه پسې نه کېږي ځکه څه دی هغه ولا لمونځ ځان ته ده دی ولا لمونځ ځان ته ده ځکه وخت خو نه وتله ده چې کله وخت وځي بس بیا نه کېږي سره پوره مونځ. مخته یوه مسله ښایي وایي اذا صلی المسافر بالمقیمین که یو مسافر امام و مقیم کسانو ته یې مونځ پړولو بیا وله پکار ده چې صلی رکعتین دوه رکعته دې مونځ وکړي وسلم سلام دې واړوي او مخکې نه دې ته ویلي وي دا ښایه چې زه مسافر یم بیا تاسو ما سره سلام ونه ډوئ. ثم اتم المقیمون صلاتهم چې کوم مقیم کسان دي د خپل منځونه بیا پوره کړي او غلی پکې پاتې شي. ویستحب له دې ته مستحب ده اذا سلم چې کله سلام وړي یقول لهم ته دې ووایي اتم صلاتکم تاسو خپل منځونه پوره کوئ فإن قوم سفر مونږ مسافر یو. خو دې نه مخکې نه دي بیان کړي چې پکې څه خلجان ونه شي. مخکې وایي اذا دخل المسافر مصره کله مسافر سړی خپل علاقې ته نه وتلو خپل علاقې حدودو ته اتم الصلاة بس دونه به د مونځ پوره کوي. هغه مونځ پکې کمزوري کولی شي نیمګړی چې هغه څلور رکعته نور دوه رکعته مونځ نه کمیږي یو رکعت نشي کولی. ماښام له به 3 رکعته کوي سفر او خزر کې وتر واجب هم داسې 3 به کوي. خامختی و ان لم ينوي الاقامه فی کله اقامت نیت پکې نه کړه اگر چې اقامت نیت نه کړه دا به شي کې پرا مونږ کې خپل علاقې ته شکل ده نشي. مخته و خبره کې ومن کان له وطن کده یو سړی یو وطن یلته کې اوسېدو فانتقل منه اغي زاینه لاړل واستوطن غیر بل وطن کې اوسېدو شولو لکه ول دې پیښور کې او بیا پیښور نه لاړل کوم ځای ته کراچۍ ته نسم سافر بیا سفر کړهلو کراچۍ نه واپس دلته پیښور ته فدخل وطنه اول وطن ترالو لم يتم الصلاة سو پر 15 دن اقامت نیت نوی دا به مونځ پوره نه کوي ځکه چې دی ولا وطن اوس د ختم شوی دی هغه ځای جوړ شوی دی. خامخته یو خبره کې وزان اول مسافر که یو مسافر د غنیت وکړي چې یقیم بمکه ته زه به مکې کې اقامت کوم او مینا په مینا علاقې کې څومره دن 15 یوما 15 ورځې پورې ندی 15 ورځې اقامت نه دي کړو لم یتم الصلاة مونځ به نه پوره کوي ځکه چې د دواړه علاقې سره کې لرې دي. خامخته یو خبره کې والجمع بین الصلاتین للمسافر دو منځونو مانځ کې جمع کول د مسافر د پاره یجوز فعلا دا جایزه ده. څنګه فعلا معنا ده چې یو لمونځ دی په اخر وخت کې وکړي بل دی په اول وخت کې نږدې سره کې جمع سوري دی تیلی شي. ولا يجوز وقتا وقت په اعتبار سره نه ده چې دواړه منځونه پر اختیار سره یو ټایم کې ور جمع کړي. مخته یو مسله ښایي که یو سړی د په کشتۍ کې مونځ کول غواړي دا کېږي خو په ناستې دی وکړي. امام صاحب خدای صاحبین چې نه په ولاړه وکړي څو پر عذر وته نه سر باندې چکر نه رځي په ولاړه وکړي ناستې نشي کولی. مخکې چې وتجوز الصلاة فی سفینة په کشتۍ کې مونځ جایز دی قاعدا په ناستې باندې علی کل حال په هر حالت کې دی وي څنګه هم دا بیمار او کروغ عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب په نسبت باندې وعندهم صاحبین په نسبت لا تجوز الا بعذر سو پر عذر نه پورا پر په ولاړې باندې وکړي. مخته یو خبره خی که سفر کې د نمونځ قضا شو کلی ترالی بیا پرانه کې ما سفر ولا قضا برړي که دلته کې د نه قضا شي سفر ته لاړل ته کې به دا کلی ولا مونځ پورا کوي. ومن فاتت الصلاة في سفر چانه که په سفر کې مونځ پاتې شو قضا فی الحضر رکعتین حضر کې به 2 رکعات وروړي. ومن فاتت الصلاة في الحضر که چانه په حضر کې مونځ پاتې شوی او په حال الاقامت اقامت ولا حالت کې قضواها فی السفر 4 سفر کې ما شان دي قضا 4 رکعات وروړي.
مخته یو مسله ښیي والعاصي نافرمان انسان والمطیع نیک فرمانبردار انسان فی السفر فی الرخصة سواء د سفر په میلې کې چې کوم رخصت خدای ورکړی چې تاسو د 4 رکعته مونځ نیم کوئ دي کې دا دواړه برابر دي موږ مذهب کې. امام شافعي صاحب که کوم سړی نافرمان او لکه ډاکې دپاره سړی لاړو یا غلام د تخې د آقا نه ده به پوره مونځ کوي دي دپاره رخصت نشته. مونږ ته چې دی کې مطیع او عاصي دواړه برابر دي.